من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو پاکستانیانو، پښتنو رونو، بختروان حساس ستاسو سره په یو موضوع باندې یو څو خبرې کول غواړي. ډېر په غور سره واورئ او زمونږ د ویډیو سره شیر هم کوي، خاص کر د جماعت اسلامي ملګري او د پی ټی آی ملګري چې ډېرو خلکو ته زمونږ دا پیغام ورسي. ګرانو پاکستانیانو، پرون په کراچۍ کې ټاکنې شوي دي او دغلته دا کمې ټاکنې چې شوي دي نو پرون د هغې یو شان پوزیشن او نن بل شان پوزیشن دی. په دغې به هم خبره کوو او په دې به هم خبره کوو چې ډېره موده پس په کراچۍ چې ده نو دا بیرته د جماعت اسلامي طرف ته لاړه او په ماضي کې به خلکو ویل چې کراچۍ چې دی نو د رڼاګانو ښار دی، نو انشاءالله تعالی دا به د رڼاګانو ښار شي. نو ګرانو مسلمانانو رونو، په کراچۍ یو داسې وخت و چې کله پاکستان جوړ شو، د هغې نه بیا وروستو د مارشلاګانې د ایوب خان مارشلاګانې او ظلمونو فسادونو نه پس بیا هم په کراچۍ کې جماعت اسلامي یو مهمه ګوند او هلته د جماعت اسلامي اکثریتو دغه ځای نه به د جماعت اسلامي MNA ګان MPA ګان منتخب کېده. دغه سلسله را روانه وه. بیا داسې د جنرال ضیاء الحق دور چې راغی نو هغو د پیپل پارټۍ د ختمولو دپاره او مسلم لیگ نون ایجاد کو، د جماعت اسلامي د ختمولو دپاره مسلم MQM جوړ کو او کراچۍ کې چې کله MQM جوړ شو نو کراچۍ بیا ښه ورځ په سترګو ونه لیده. کراچۍ کې به خلک په ډریلونو سوري کېده، په کراچۍ کې به بورېبند لاشونه میلاوېده، په کراچۍ کې د کرپشن انتها شوه او هغه کراچۍ چې هغې ته به د غریبانانو مور ویله، هغه کراچۍ چې ونه په غریبانانو باندې راتنګه شوه او بیا څه وخت پس د هغه حالاتو نه پس یو ټیم کې که تاسو یادي نو نعمت الله خان صاحب د کراچۍ ناظم اعلی جوړ شوی او هغه چې په کراچۍ کې کومه کارکردګي ښودلې وه، په کراچۍ کې چې کومه ترقي شوې وه، په کراچۍ کې چې کم د کراچۍ خلکو ته حقوق میلاو شوي نو هغه هم د تاریخ یوه حصه ده. خو شکر الحمدلله کراچۍ چې ده نو کراچۍ واپس د جماعت اسلامي طرف ته لاړ او جماعت اسلامي واپس د کراچۍ طرف ته لاړ. دا یو ډېر ښه نیک شګون دی. او بل ګرانو وروڼو، زه به دا خبره هم ستاسو سره شریکه کړم، د پی ټي آی مشرانو ته هم سوال کوم او کارکنانو ته سوال کوم او د جماعت اسلامي مشرانو او کارکنانو ته هم سوال کوم چې د یو بل خلاف پوسټونه مه کوئ، دا تاوتریخوالی کم کوئ. که په دې ټیم کې پاکستان بالکل په یو داسې حالت کې دی چې الله مه کوه بس هغه لرګي را غونډ شوي دي خو صرف تیل پې اړول دي، یو ماچس والي، یو بړق دی، ملک به تباه و برباد شي. نو د دې واحد د پاکستان د بچاو حل دا دی چې جماعت اسلامي او پی ټي آی په کراچۍ کې اتحاد وکړي او د ملک په سطح په جنرال الیکشن کې هم بیا اتحاد وکړي. بخښنه غواړم د نورو ګوندونو ملګري خفه نه شي، چونکې دا حقیقت هم دی او دې کې څه نه څه حقیقت شته 80%. نو دا په دې مولیانو کې چې کم غله دي نو هغه به د دې غلو پاټو سره ملګري شي او د مولیانو کې چې دا کم روغ دي نو دا به د پی ټي آی سره ملګري شي. نو دا دوه ګونده به جوړ شي په ملک کې چې بیا الیکشن وشي نو که غلو وګاټه نو بس غلو به ګټلی. خو شکر الحمدلله د پاکستان خلک چې دی هغه رایښ شوی دی، په هغو کې شعور راغلی دی او انشاءالله تعالی چې غله به نه ګټي چې د جماعت اسلامي د پی ټي آی او په پنجاب کې دغه زموږ غله رونه دي. خو به هر حال بیا هم د دې وخت ضرورت دی دغه پرویز الهي دلې نو چې د دې اتحاد وشي او په دې ملک کې یو باري مینډیټ عمران خان والی څنګه چې به هغه نواز شریف وی چې زما سره باري مینډیټ دی او 2/3 اکثریت والی نو بیا به هغه د اسټیبلیشمنټ ته هم ضرورتمند نه او د هغو به ښه یو مضبوط ګورمنټ راشي. نو په دې کې زه بیا د جماعت اسلامي ملګرو ته وایم چې د پی ټي آی او د جماعت اسلامي اتحاد چې دی نو دا د اسلام په حق کې هم دی، دا د پاکستان په حق کې هم دی، دا زموږ د پښتنو په حق کې هم دی
او ټولو ته د عقیدت پیرزونې او چې څومره په کراچۍ کې د جماعت اسلامي مشران کامیاب شوي دي یا کونسلران کامیاب شوي دي نو هغو ته د زړه د تله د زړه د کومې مبارکي وایم. والسلام.